बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह रब्बुल ज़ुलजलाल यव पेरबिया په مونږ ټول مسلمانانو باندې د رمضان المبارک میاشت چې دی هغه راوستل. یقینا دا د الله رب ذوالجلال په مونږ ټول مسلمانانو باندې یو خصوصي فضل او یو خصوصي رحم او کرم دی. یقینا ډېر داسې مسلمانان زمونږ رونه خویندې میندې چې هغه پروس کال زمونږ سره په دې رمضان المبارک په میاشت کې موجود وو، خو لیکن سخت کال چې دی هغه نشته دی. خو لیکن الله رب ذوالجلال مونږ له چې دی یو ځلې بیا د رمضان المبارک دا قیمتي ګړی یو پیره زمونږ په زندګۍ کې بیا را نصیب کړي. یقینا په دې باندې چې ما ورته څومره شکر وکاږو نو هغه کم دی. اوس عزتمندو د رمضان المبارک دا میاشت چې دا ډېره قیمتي میاشت ده، د دې هر منټ او هر سکند دا ډېر قیمتي دی. نو مونږ به د رمضان المبارک دا میاشت څنګه تیرو، په کومه طریقه باندې به تیرو، کم کارونه چې دي نو هغه مونږ له کول پکار دي او د کم کارونه چې دي نو هغه ځان ساتل پکار دي. پیغمبر علیه السلام ارشاد فرمایي چې په دې رمضان المبارک په میاشت کې 4 سیزونه چې دي نو هغه ډېر کول دي. په هغې کې 2 سیزونه هغه داسې دي چې هغه خاص د الله تعالی دپاره کول دي، او 2 سیزونه داسې دي چې هغه د خپل ځان دپاره کول دي. په هغې کې اولنی نمبر سیز هغه دا دی چې د کلمه طیبې په کثرت سره چې دی هغه ذکر کول دي، لا اله الا الله لا اله الا الله. او دویم استغفار چې دی نو په کثرت سره ویل دي، استغفر الله استغفر الله استغفر الله. دا 2 سیزونه دا داسې چې دی چې دا خاص د الله رب ذوالجلال دپاره دي، او 2 سیزونه داسې دي چې هغه خاص د بنده لپاره دي. په هغې کې اولنې د الله تعالی نه جنت غوښتل. الله رب ذوالجلال په دې میاشت کې د بنده دعاګانې قبلوي، بلکې الله رب ذوالجلال په خپل ارشاد فرمایي واذا سألك عبادي عني فإني قریب اجیب دعوة الداع اذا دعاني. کله چې زما بنده زما نه سوال کوي، زما نه دعا غواړي، ما ته آواز کوي، نو زه د هغه دعاګانې قبلوم. نو په دې میاشت کې د الله رب ذوالجلال نه جنت چې دی هغه غوښتل پکار دي، او بل کم سیز هغه د جهنم نه پناه غوښتل. نو دا 2 سیزونه داسې دي چې دا خاص د بنده دپاره دي. او پیغمبر علیه السلام فرمایي کم بنده چې د الله رب ذوالجلال نه په دې میاشت کې د جنت غواړي او د جهنم نه پناه غواړي، الله رب ذوالجلال به ورته جنت ورکړي او د جهنم نه به یې وساتي. پیغمبر علیه السلام فرمایي دا میاشت د صبر میاشت ده. په دې کې به ما ورته چې دی ډېر زیات صبر کوو. مونږ به چې دی ناکام به کوو، مونږ به چې دی داسې نه چې څوک کنځل وکړي، څوک بدرد ووایي، نو د هغې جواب به چې دی مونږ په کنځلو سره نه ورکوو، بلکې په جواب کې به مونږ وایو چې انی صائم، زه په روژې په حالت کې یم. د روژې مطلب صرف دا نه دی چې ما ورته خوراک نه کوو، ما ورته اوبه نه څښو، بلکې د انسان د جسم د هر اندام د هر عضو چې دی نو هغه روژې. که هغه ژبه ده په دې ژبه باندې به ما ورته غیبت نه کوو، که هغه سترګې دي په دې سترګو باندې به ما ورته غلط لیدل نه کوو، که زما ستا غوږونه دي په دې غوږونو باندې به ما ورته ګانې بجانې داسې لغویات چې دی هغه نه اورو، که زما ستا لاس دي په دې باندې به غلط کارونه نه کوو. په دې روژه کې د انسان د هر عضو او د هر اندام چې دی نو هغه روژې. پیغمبر علیه السلام فرمایي چې دا میاشت د صبر میاشت ده. نو په دې روژه کې به ما ورته ډېر زیات صبر وکړو. مونږ به چې دی د دې ناشکري به نه کوو، بلکې د دې قدر به کوو، په دې باندې به شکریا د الله رب ذوالجلال ادا کوو. پیغمبر علیه السلام فرمایي چې دا میاشت د همدردۍ میاشت ده، دا د مواسات میاشت ده، دا د همدردۍ میاشت ده. په دې کې به مونږ د بل مسلمان سره همدردي به کوو، د بل مسلمان سره به خیرخواهي کوو، بل مسلمان ته به فایده ورسو، بل مسلمان ته به چې دی نو تکلیف چې دی هغه نه ورسو. یو حدیث شریف کې راځي چې کم مسلمان د رمضان المبارک په میاشت کې په خپل غلام باندې اسانی پیدا کړله، نو الله رب ذوالجلال به چې دی هغه ته جنت ورکړي. نو نن سبا دور کې غلامان خو نشته دي، خو لیکن ستا ماتحت چې کم خلق دي، ستا ماتحت چې کم نوکران دي، هغوی ته سهولت ورکول په دې میاشت کې، په هغوی باندې بوج سپکول، په هغوی باندې کار چې دی هغه کمول. د کار کم څومره کار چې کوي
د هغې پوره پیدا ورکول، د هغې پوره تنخواه ورکول، خو لیکن په هغوی باندې سهولت چې دی هغه راوستل، ځکه چې دا د همدردۍ او دا چې دی د غلامانو سره د ښه سلوک او د خپل نوکرانو سره چې دی د ښه سلوک چې دی هغه یو میاشت ده.